الله وبرکاته. ټولو دوستانو ته درخواست دی څنګه یې ښه برابر یې ان شاء الله. امید دی چې تاسو ټول به ښه برابر به. نن تاسو لپاره یو بهترین پیغام یو بهترین وظیفه موږ راوړې ده او بالخصوص د خلکو لپاره چې هغوی ته د چمړې د بدن د بیماری تکلیف وي او دا خاص کر دا بیماری کوم چې په تصویر کې ورکړل شوې ده زمونږ په اصطلاح کې موږ دې ته سپوڼې وایو او بیا سپوڼې کې دا هغه وچ سپوڼې نه دی بلکې دا غوړ سپوڼې دی. علاج ډیر زیات ګران وي لہذا دا په کریم وغیرہ داسې په ټوپس وغیرہ په دې باندې په دوايي باندې نه ټیکيږي. لہذا دې لپاره بهترین عمل دا کوم تصویر چې موږ ورکړی دا یو ماشوم دا رالوي مولانا صاحب دې لپاره علاج ما ډیرو کوه لیکن دا حل نشو. ما غوښته یو طریقه ورخو چې تاسو په خپل کور کې دا قرآني علاج کوئ ان شاء الله الله رب العالمین به دا ټیک کوي. 2 ورځې مخکې یو شان ته نن بالکل هغه ماشومه ټیک ټاک ده. دا تصویر دې ما 2 ورځې مخکې ایستلی او که چېرته نن په وخت راغلی وي نو ما به انشاءالله تاسو د هغې بل تصویر هم ښودلی وي. لہذا دا ویډیو تاسو اخره پورې وګورئ. ویډیو سکیپ کوئ چې تاسو ته د دې مفیده فایده میلاو شي. اکثر د خلکو زنانۍ د هغوی په مخونو باندې دا بیماری راشي، د چا په لاسونو باندې راشي، د چا په څټ باندې راشي، په نور بدن باندې راشي. دا ډېر زیات بدې ښکاري. لہذا دې دپاره دا بهترین عمل هغه به تاسو وکئ. یو درخواست دی زموږ د طرف نه هغه دا چې تاسو چینل زموږ سره فالو کړئ، سبسکرایب کړئ چې تاسو ته نور هم داسې قیمتي ویډیوګانې میلاویږي او هغه ویډیوګانې چې قرآني ویډیوګانې. بس ویډیو نور اوږدو نه راځئ چې خپل طریقې ته راشو. دوستانو ټول نه مخکې تاسو سره په موبایل کې هولي قرآن وي. که موبایل کې نه وي نو تاسو کور کې هم قرآن راخیستلی شئ. چې کله تاسو قرآن راواخلئ دا ګوره زه قرآن کولوهم نو سوره بقره کې آیات دی. سوره بقره کې بیا په 3مه سپاره کې دی، په 3مه پاره کې. نو تاسو به داسې کار وکئ چې کله قرآن کولاو کوي د سوره ال عمران نه به موږ شروع کړو ځکه چې دې طرف نه اسانه باندې به موږ ته میلاو شي. نو په واپسۍ کې چې داسې راشي سوره بقرې طرف ته نو دې کې به تاسو ته یو آیات راشي او هغه آیات نمبر 266 سوره بقره. دا آیات چې کله تاسو راوړوئ نو دا داسې ترتیب وکړئ دینه مخکې چې ځان سره په پیالې کې لږې شانته اوبه راواخلئ او هغه اوبو سره سره به د اور یو سکروټه داسې سکروټه چې په اور باندې جوړه شوي او بیا تاسو هغه په اوبو مړه کړي وي. چې کله هغه مړه شي نو هغه تکه توره شي، په اوبو چې مړه شي داسې نه چې کله په اوبو باندې مړه شي نو هغه سکروټه توره پاتې شي نو هغه بیا سکور ته جوړ شي تور بیا سیزلم نه که یخ شي. نو اوس یو مریض دی لکه مثلا دا ماشومه راله نو داسې ترتیب به وکړئ چې په پیالې کې تاسو اوبه راخیستې دي هغه سکروټه هم ځان سره واخلئ او د چا چې کم ځای باندې بیماری لکه د تصویر کې تاسو کتلی شئ لکه دا ځای چې بیمار دی د بیماری ماشومې کم ځای بیمار دی تاسو به داسې وکئ. دا آیات فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت بس صرف دقه مره جمله فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت. دا جمله به په دې اوبو باندې په دې سکور باندې 3 ځله ووایئ او دا سکور به په دې اوبو باندې لمدوي او په دقه کم ځای چې دی دا ګول په دې ګول ځای باندې کم چې دا بیمار ځای دی دا سپونی والا ځای دی په دې باندې به راکاږئ 3 ځله بس دا الفاظ ووایئ فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت. او د دې نه پس به چې کله تاسو دا ووایئ د هغې نه بعد به تاسو هغه اوبه په سکور باندې راخلئ او 3 ځله به دغه شان په ماشومي یا کم کس چې دغه ته دا بیماري دغه په خوږ ځای باندې به د بیمار په هغه بیمارۍ ځای باندې به دا راکاږئ 3 ځله به دا جمله وایئ او 3 ځله به سکور په اوبو لمدوئ او په هغې به یې راکاږئ. یو ورځ چې دا عمل ساري نه وکړئ بیا مازدیګر یې وکړئ، بل ورځ بیا ساري بیا مازدیګر، بل ورځ بیا ساري بیا مازدیګر. 3 ورځې به دا عمل وکړئ ان شاء الله. په 3مه ورځ باندې به بالکل دا بیمار ټیک ټاکي، په هغه کې به هیڅ قسم مشکل نه پاتې شوی. لہذا په دې طریقه باندې تاسو د سپونې دم کولی شئ. داسې که نورو څه کوم دمونو تاسو ضرورت وي شرعي دمونه یو به تاسو ته دا خلک به درته ښایي اکثره له دا بریلیان وغیره داسې خلک یې ښایي په هغې کې شرکي الفاظ ډېر زیات وي یا درود تاج وغیره دا ټول دي کې شرکي الفاظ دي. د نه ځان ساتل پکار دی، هغې سره نکاح ماتېږي، دا شان نور نقصانات پکې پیښیږي، عقیده خرابېږي. لہذا موږ تاسو ته قرآني دمونه ښایو. دې د وجې نه تاسو موږ سره اوسئ. اخره کې بیا یو عاجزانه درخواست
تاسو زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. تاسو ته به ان شاء الله دینی بهترین وظایف هغه وظایف چې کوم تر استادانو نه ملاو شوي دي او د قرآن او د سنت موافق دي. لہذا ستاسو د ویډیو د کتلو ډېره مهرباني او مخکې دا ځان سره شیر کړئ. والسلام.